د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره د محبت په وجه د خپل زوی لحاظ هم نه کول. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیره زیاته مینه وه. د محبت واقعه یې دا وه چې د ده زوی عبدالرحمن د غزوه بدر چې د اسلام اولنۍ غزا په دې کې دله ایمان نه و راوړی، بیا وروسته ایمان راوړی. عبدالرحمن ډېر کلک صحابي جوړ شوی دی، خو په غزوه بدر کې د ایمان نه و راوړی. پلار یې ابوبکر صدیق غټ صحابي دی. اوس پلار د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صف کې ولاړ دی، زوی عبدالرحمن د کافرانو په صف کې ولاړ دی. زوی د هغه خوانه ورته اشاره وکړه پلار صدیق اکبر رضی الله عنه ته چې پلار میدان ته راوځه چې مقابله وکړو. صدیق اکبر رضی الله عنه چونکې ادب هم کوي، محبت هم کوي، اجازه غواړي. قربان اجازه ده، دا بچی مې ډېر نیغ نیغ کېږي چې ورشم او په دې توره باندې د خپل بچي عبدالرحمن دا سر ووهمه او لاندې راکوزا کړمه. مبارک صدیق اکبر وډبوئ په ملا باندې، ورته ویې ویله چې پرېږده، اجازه یې ورنه کړله. بیا هغه و چې عبدالرحمن بیا ایمان راوړی. د صدیق اکبر رضی الله عنه بچی کلک صحابي جوړ شه. څه موده بعد یې بیا خپل پلار صدیق اکبر رضی الله عنه ته ویل بابا جانه د بدر په غزا کې ما ورته که چېرته یو بل ته مخامخ راغلي وی نو ما دا خپله توره په تا باندې پورته کولی شوه، یعنې ته مې شهید کولی شوې، خو ما ته شهید نه کړلې. په تا نو دا توره راپورته نه کړه ځکه ما ستا لحاظ د احترام او د عزت وساته. ته مې پلار یې، په دې خاطر مې در باندې توره نه که پورته، ورنه ما ته شهید کوی شوې د بدر په غزا کې. پلار څه ورته وایي؟ صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي زما دې د خدای تعالی په ذات باندې قسم وي که چېرته د بدر په غزا کې ته ما ته مخامخ د جنګ په میدان کې راغلی وی نو ما به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینه کې د تا نه سر پرې کړی وی، هلته به مې غورځولی وی. اوس مینه ته وګوره، د خپل بچي ته قسم خوري که مخې ته راغلی وی د جنګ په میدان کې ما به د دې نازولي انسان په خاطر د تا نه د خپل سر پرې کړی وی.